دلته زمونږ د عدالت نه د هغوی په حق کې فیصله کېږي. به د مخکې ورځو کې یو خبیث جج د دې دپاره د قادیانت په حق کې فیصله وکړه چې هغه ته رقم میلو شي، خپل ایمان یې خرڅ کړي، او د قرآن عظیم الشان په مقابله کې یو تحریف شده کتاب چې هغوی کم جوړ کړی دی د قرآن په نوم باندې د هغې د شایع کولو، د هغې د تقسیمولو، د هغې د ترغیب ورکولو فیصله وکړه چې دوی کولی شي. د مسلمان په ملک کې د مسلمان په نوم باندې یو انسان د مسلمان په لباس کې ناست دی زمونږ په عدالت کې، او د قرآن په مقابله کې د یو بل کتاب ترویج نوم ورکړي، یو نوم هم وله د قرآن ورکړي، چې کله مسلمانان بیا د دې خلاف روزي نو دا دهشتګرد دی. دا ذهنیت تاله چا جوړ کړی دی چې کله یو کافر په مخ ګیره پرېږدي نو څه مسله نه وي، خو چې مسلمان ګیره پرېږدي وایي دا شدت پسند دی. چې شیعاګانه یا دغه رنګې یو عیسایانه یو لباس واچوي چې په هغې کې د هغې ټول جسم پټ وي، نو وایي دا د خپل رب د خوشنودۍ دپاره کوي، د خپل رب د رضا دپاره دا لباس اچولی دی. او که مسلمانه زنانه ښکلی لباس د حیا لباس واچوي دوی دا په مسلمانانو زنانو باندې دوی ظلم کوي. که یو کافر د خپل ملک او ملت او د مذهب دپاره جنګېږي نو هیرو دی، او که یو مسلمان د خپل ملک ملت د مذهب دپاره جنګېږي نو دا دهشتګرد دی. دا ذهنیت تاله چا جوړ کړو چې د ملک او ملت دپاره چې جنګېږي هغه دهشتګرد نو د صحابو متعلق ته سرای ده، هغوی هم د ملک او ملت دپاره جنګېدلي دي، د دین اسلام د تحفظ دپاره جنګېدلي دي، د هغې متعلق ته سرای ده. نو که یو طرف ته وګورئ په عظیم منصب په ختم نبوت باندې ډاکه اچولی کېږي، بل طرف ته وګورئ د قرآن په مقابله کې یو تحریف شده کتاب چې د کفري مغلظاتو نه ډک دی هغه د قرآن په مقابله کې شایع کولی شي، اجازت ورکولی شي. او موږ مسلمانانو کې اکثر فیصد د دې مسئلې نه خبر هم نه دي چې څه چل شوی دی او څه چل نه دی شوی. دا مسلمانان چې کم راوتي دي او د دې خلاف جلوس کوي نه دي خبر، دا لیونیان دي چې راوتي ټایم ورسره فارغ دی. دا د ایمان نښه ده چې کله ستا ایمان چیلنج کېږي او ته بیا هم څه نه وې نو په خپل ایمان ویرېږه. ایمان والا راوتي دي ته د هغې خلاف پروپیګنډې کوله، بل طرف ته چې وکتل شي نو زمونږ د ملک خلک چې مونږ خپل محافظین ګڼو ظاهري طور سره